که د انسان د فریکوینسي دا بالکل سیم ټو سیم ده. موږ تمام انسانان کنیکټ یو، خو موږ ته پته نشته. بعضې نیم کسان که نه کال میلاو کې یو کس ته څنګه یې ښه خیر دی هلکه اوس مې یادول یو تا کال وکړو. دا د انسان دا فریکوینسي دا د یو بل سره دا ټول انسانان کنیکټ دي. نو ما د دې نه یو ریسرچ راوویستو دا مونږ چې خفه یو، مونږ ته ټینشن دی، مصیبتونه دي، تکلیفونه دي. د هغې مین ریزن دا دی چې ما او تا سره وروسته څه شوي په هغې باندې مونږ سوچ کوو. یاره زما مالي نقصان شوی، زما جاني نقصان شوی دی، ما ته دغلته مصیبت شوی او دغلته شوی او هغه زړې خبرې زما او ستا په سوچ کې دي او په هغې باندې ما او تا ریسرچ کوو ورځ ته ورځه، نو دغه ډپریشن مونږ ته هغه جوړوي. دویم نمبر خبره، زما او ستا چې کوم دا راتلونکې زندګي ده ناراغلې نه ده، سوچ چې ورله کوو. موږ په دغه باندې ډېر سوچ کوو چې دغه به کوم، هغه به کوم، دغه به کوم، هغه به کوم. په زور مو ځان لنه ته اچولې ده، ذهن ته م اچولې ده، سوچونه فکرونه کوو دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي، دلته به څه کوم، هغلته به څه کوم. په زور مو ځان لړه شین کوئ، څه لا شوي نه دي او په زور مو ځان له ډپریشن او مریض مو ځان جوړ کړو د ډپریشن. چې دا دوه خبرې زما او ستا د زندګۍ نه ووتې، وروسته چې موږ سره څه شوي هغه شوي پرېږده. مخکې چې کوم راتلونکي دي د الله فیصله ده چې څنګه ژوند راکوي دي، موږ به د الله بندګي کوو. دا دوه څیزونه موږ د الله بندګۍ ته نه پرېږدي، سجدې ته هم نه پرېږدي، قیام ته هم نه پرېږدي، قیدې ته هم نه پرېږدي، رکوع ته هم نه پرېږدي. بس په دې کې موږ مبتلا یو، ژوند مو ځان له تباه کړو. تاسو د علماو حضراتو ته وګورئ، د هغوی ژوند په سکون کې په اطمینان کې، ولې تیره شوي ماضي کومه تیره شوې زندګي ده هغه د هغوی نه هیره ده، راتلونکي سوچ نه کوي. کوم چې مین ځګی دی، کومه مین وجه ده، کوم مین د هغه ژوند دی تېرېږي، بس په د هغې نه مزه الي او مزه پسالي. الله قرآن کې بیا آیات نازل کړی دی. الله قرآن کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، د زړونو اطمینان وایي دا زما په یاد کې دی. کوم چې دا دیندار خلک دي د هغې ژوند په سکون کې دی، ولې بس الله یادوي، الله ته سجدې لګوي، الله نه غواړي، الله ته جاړي، فریاد کوي په هر لمحه، په هر لحظه، په ناسته، په ولاړه، په ملاسته، په هر حالت کې د الله تسبیح بیانوي. وګوره ژوند په سکون کې دی، وګوره ژوند د اطمینان دی. خلک ورته سلامونه کوي، جی جان ورته کوي. په کور کې یو څیز خوښ شي د جومات امام لی راوړي، الله ورته زړه کې واچوي د پلان کې لی ویسه ته مه خوره ده. په هغوی ښه خوراکونه کوي، ښکلې زندګۍ تېروي، داسې د سکون ژوند یې تېر کړو هغوی. دا ولې هغوی د الله ومنله، د الله سره ربط برابرو، اطمینان ورته میلاو شو، سکون ورته میلاو شو، ژوند یې ښایسته شو. او